ورنه معده ګیس لري ډوډۍ نه هضمیږي. دې نه علاوه جګر، چربي، کولیسټرول یا هغه ورنه چې غواړي وزن کم کړي، د وزن د کمېدا لپاره آسانه یعنی کہ طبعی یعنی کہ نانا خو دھنیا تازه اور زنجبیل، ثابت کرکمان او مرچ سیاه او اجوین سپیر کوي. دا سه جو شاندار تخیم سه د الله په فضل تاسو به دا وزن هم کمی، چا سه دو لږ معمولی غون ډوډۍ خوري خېټه یو پړسیږي، پاړسو بوسرلی هاضمه صحیح نه وي یا فیټي لیور وي، لیور باندې چربي راغلي جګر باندې، نو د هغه لپاره مکمل زر تاسو ته اسانه مجربه نخسار تخیم ان شاء الله جوړه کوي. دعا براته کوي کده الله رضای. اول سه دې کې دا دومره زنجبیل راوخی، دا کتلای شي دومره زنجبیل دا به راواخلئ ته واچوئ په چټو کې، دا چټو دې ته وایي صحیح ده، دې ته دا د چټو کې واچوئ. یعنې کې کورکمن زر ته اوس ښیم دومره صرف کورکمن دا کتلی شئ دومره کورکمن ده په اندازه باندې تاسو راخیستلی شئ. تور مرچ به دې کې واچوئ تقریبا 5 نه تر 6 دانې، زیات به نه اچوئ. دا کتلی شئ دا تور مرچ دي، تور مرچ 5-6 دانې. دا استاد پورا طریقه ته خیمه او دا یو خوټېدلې اوبه دي، یو ګلاس یعنی کې خوټېدلې اوبه یا 2 ګلاسه خوټېدلې اوبه به راواخلئ. ګرمې چې تاسو جوش کړي، جوش کېدو نه بعد به دا اوبه راواخلئ. نو انا پسې دا به دا زنجبیل دا تاسو معمولی باندې سوټه کوئ، زیات نه چې خالي 2 درې درجه مات سي بس. نو دا هغه ورنه سے پریشان ای، بدهضمی، گیس، قبض لري، موټاپا، ورځ په ورځ وزن زیاتېږي. دې نه علاوه د شوګر والا هم دا استعمالوي سي. عموما شوګر د چا څخه کنټرول کیږي نه، هضمه یې خرابوي. هغه کسان هم دا خپل کور کې جوړولی سي استعمال دي کې انشاءالله دعا به راته کوي. بل هغه کسان چې شوګر لري او کینګرین یعنی کې بلډ سرکولیشن سلو وي، چې کله بلډ سرکولیشن سلو سي نو د هغوی په جسم کې پښو یا لاسونو کې زخمونه پیدا کېږي. د زخمو لپاره هم یعنی کې دا کار کوي چې تاسو کله د وینې ګروت یعنی کې صحیح نو ان شاء الله تاسو بس دا مشکلات د کینګرین د زخمو حل وي. دا یعنی کې تازه پودینه د نانا دا کتلی شئ ښه، دا به راواخلئ دومره، تاسو بیا خپل اندازه باندې اخلئ، دې کې زیات او کم مشکل نه لري. دومره به نانا راواخلئ، دا صحیح سو. اور دا گشنیز یعنی کې دنیا ده صحیح ده، ان دومره ټوټل دا کتلی شئ، ډېره زیاته نه. دا به راواخلئ، اسانه طریقه دا داسې فارمول د انشاءالله استعمال هم کو دعا به راته کوي. او دا هغه ورنه چې اکثر مسافر دي دوایانو ته لاسرسی نشي لرلی، نو داسې استعمال کوي انشاءالله که د الله رضا وه. معدې ګیس، تیزابیت، خولې ته هم ترشي اوبه راځي، بدهضمي یا تاسو خوراک نشي کولی، عموما داسې ورونه چې خوراک نشي کولی، زړه خرابېږي، نو هغه کسان یا بالکل وږي کېږي نه، داسې څنګه تاسو اوبه وچکلې فوري به تاسو ډوډۍ هضمېږي او بیا به خوړل ته هم زړه کېږي نوره ډوډۍ. یعنې که دا دومره چې تاسو واخیسته نانا اور دا گشنیز دا وایسې وټاکوئ صحیح شو. دا پیاله کې واچوله، دا اوس سپیرکۍ دا کتلی شئ دلته یې نه ښکاره دا سپیرکۍ دي ښه، نیمه کاچوغه به دا سپیرکۍ راواخلئ، دا کتلی شئ دا سپیرکۍ نیمه کاچوغه راواخلئ، په دې پیاله کې به دا سپیرکۍ مو ور واچوئ. دا همسې ور واچوله همدلته مې صحیح ده. بیا به دا تاسو چې خوټېدلې اوبه دي، دا خوټېدلې اوبه چې دي تاسو دا به راواخلئ، دا کتلی دا جوش اوبه دي، دا جوش اوبه چې دي دا به تاسو راواخلئ صحیح سو. دا به جوش کړي اوبه تاسو داسې راواخیستلې، تاسو په دې پیاله کې به داسې ور واچوئ، دا هم چې داسې ور واچوئ دې کې، نو دا به هم داسې سر به یې پټ کړئ صحیح سو. د دې به ماښام خوانه به دا داسې ګلاس کې واچوئ، سر به یې پټ کړئ، سر هم سې پټ کړه، ماښام سې داسې خشته کړه دا ټوله دوا، نو سهار به یې راواخلئ. سهار سے تاسو راواخیسته په ټوټه به یې چان کړئ، ټوټه باندې به هم څه چان کړه، دا ټول د مواد به ترې وباسئ، لکه نانا، پودینه، یعنې کې دا اجواین، سپیرکۍ، زنجبیل، کورکمن، دا به ټول ترې وباسئ او دا اوبه به یې په نهاره باندې یا ډوډۍ نه 1 ساعت بعد وڅښئ. د الله په فضل هغه ورنه چې بدهضمي وي، ډوډۍ نه هضمېږي، خېټه ګیس کوي، د وینې چربي وي، مثال د جګر چربي، د وینې غوړ وي، دې نه علاوه موټاپه وي او کلمو داسې ګیس بلې حل نو انشاءالله اولنۍ پیاله چې تاسو وڅښلی، تاسو به یعنې د کلمو کوم ګیس ده یا د ګیس وجې نه تاسو فشار لوړېږي، نو هغه لپاره دا مکمل علاج دوستانو. خپله باید په کور کې دا جوړه کړئ او استعمال یې کړئ. دعا به کوئ که د الله رضا